بسم الله الرحمن الرحیم. د رشتې باره کې بله یو وظیفه ډېر خلک داسې راځي، پوښتنه هم کوي، تفوس هم کوي، وظیفه هم غواړي، دم هم غواړي چې موږ که څوک رشتې دپاره نه راځي نو چې څنګه دا لږ ضرورت دی رشته او واده، د دې نه زیات ضرورت دا د جینۍ دی. او ډېر خلک دا فریاد کوي یاره څوک موږ که نه راځي د رشتې دپاره نه راځي نو آیا دې لپاره څه وظیفه شته او که نشته؟ نو بار بار درته وایو چې زموږ په شریعت کې داسې مسله نشته چې د هغې حل نه وي، د هغې دپاره علاج نه وي، د هغې دپاره څه طریقه کار نه وي. نو د دې دپاره کتابونو انتهایي اسانه وظیفه هغه ښودلې ده. چا کور کې داسې جینکۍ وي، پیغلې وي، خو رشته نه راځي، هغوی غواړي چې زموږ رشته وشي او زما دا خور لور په حیا سره دا واده شي او د دې دغه ضرورت پوره شي. نو د دې دپاره انتهایي اسانه وظیفه دا وظیفه دا جینۍ په خپله هم کولی شي او د دې جینۍ مور پلار دا هم کولی شي. که په خپله باندې کوي زیاته مؤثره به وي، که په خپله باندې نه مور دې وکړي پلار دې وکړي دا وظیفه. سحر ماښام به دا وظیفه کوي، 2 ټیمه سحر او ماښام. وظیفه څنګه ده؟ په پابندۍ سره بیا کوي، دهان سره بیا کوي، توجه سره بیا کوي. د دې نه پس به دعا هم غواړي چې الله زما په خیر رشته راوستی کړي یا زما د دې لور دپاره دا رشته په خیر باندې راوستی کړي. نو دغه دعا به هم غواړي د هغې نه وروستو. وظیفه اسانه ده، یا الله یا رحمانو یا رحیمو. دا به 300 پیرې وایي چې کله 300 پیرې دا برابر کړي بیا به د دې نه فس یا باسطو یا لطیفو 314 ځل ورپسې دا به وایي. د دې نه پس د دعا وکړي انشاءالله رشته به راځي. چې یو څو ورځې دا وکړي، 3 ورځې، 15 ورځې، 2 ورځې، الله به د رشتې بندوبست وکړي. وظیفه به تاسو یاده کړي، اسانه ده، هر څوک یې کولی شي. صبح سهار ماښام به یا الله یا رحمانو یا رحیمو 300 پیری چې 300 پیری دا برابر شي. دې نفس به بیا 314 ځل 314 ځل یا باسطو یا لطیفو دا به وایي. د هغې نه نفس دعا وکړي انشاءالله رشته به راځي. او کتاب دام لیکلی وي اس رشته نه ښه رشته، بهتر رشته، زړه پورې رشته به راځي او انشاءالله د دوی به هغه نکاح بندوبست الله کوي.